حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي دا د نبی اسلام صحابي دا چې نبی اسلام ما ته فرمایل چې ابو ذر ته د قران پاک تلاوت پابندي کوا او د الله پاک ذکر پابندي کوا دا دوه سره شیان به تا د پاره په اسمانو چې د ذکر ذریعہ وګرځي فرشته به د تاخير ذکر کوي تا به یادوي او مزکه په مخ په تا د پاره روشنايي رڼا وي نو عزتمنو قران پاک تلاوت ته سړی پابندي کوي دا معمول دی جوړ کی چې زبر روزانه یو سی پاره تلاوت خامخا کوم سبا اور به سوره یاسین وایو جمعې پر ورځ به سوره کهف وایو دغه سه د سړی د ذکر پابندي کوي روزانه د سلويري استغفار سبا اور وایي سلويري بیګور سلويري دریمه کلمه دغه رنګ چې کوم دي درود شریف ته سړی په پابندي سره وایي نبی اسلام فرمایي چې کوم سړی په ما باندې درود شریف زیات وایي زبر د دغ سړی په آخرت کې سفارش کوم شفاعت پای کوم او نبی اسلام فرمایي چې کوم خلق ذکرونه کوي نو ذکر کوونکای چې کوم دی په مثال د زمدي دا نه ذکر کوونکای په مثال د مړه دا د دغه خلکو جوړونه به زمدي